دا یو امریکاندې ښځه دلته کې راغلې ده، یو کس سره د مینې محبت خبرې کړې، ویلې ورته دي چې زه ستا سره واده کوم. نو دا پسې د امریکې نه راغلې ده، دا د اکتوبر په میاشت کې راغلې ده. واقعه چې ده دا خو اوس تاسو ته ښکاره شوه، خو دا ښځه چې ده دا ډېره مخکې راغلې، په اکتوبر کې راغلې ده. او دې چې دی خپل خاوند نه طلاق هم اخیستی دی او دوه بچي وو، دوه بچي ورته هم پرېښودي دي. دې هلک به ورسره د مینې محبت خبرې کړې او دا خبره به ورته کړې چې ته پاکستان ته راشه، زه ستا سره واده کوم. نو دا پسې د هغه ځای نه چې دا راغلې ده، د هلک ورسره به هسې یا مذاق کړی یا به یې نور څه کړي. خو د اکتوبر په میاشت کې چې ده راغلې ده او د هلک سره دلته میلاو شوم ده. هلک ورته ویلي چې ماله دلته کې کور والا چې دی اجازت نه راکوي. بیا چې دا ښځه یې پرېښودې ده، دا تللې په ایرپورټ ته. نو د ایرپورټ نه چې ده دا غویمه شروع شوې ده چې دا بیا تللې نه ده، خو په هغه ایرپورټ کې ناسته، خپل ټکټ چې دی دا یې هم خراب کړی ده. نو هلته پسې میډیا والا تللي، بیا بېګا دا تللي د هغه بلډینګ ته، په کوم بلډینګ کې چې د هلک اوسېدو، هلته کې چې دا ناسته ده او د میډیا والا سره خبرې هم نه کولې. وایي ماله $15,000 راکوئ، نو زه به ستاسو سره خبره کوم. بیا خو سره خبرې هم کړې دي، بیا هغو بولې ده یو محفوظ ځای ته، هلته کې چې دا اوس هم پاتې کېږي. خو هغه وایي چې زه د دې ملک نه نه ځم چې څومره ما واده نه یې کړی. نو تاسو به یې نه زیاتر کسان چې دا قسمه کارونه کوي، نو دا قسمه کارونه کوي چې د بهر ملک نه ښځه دلته راوغواړي پاکستان ته، بیا ورسره دلته کې واده نه کوي. د دې نه مخکې هم یو واقعه چې د دې سره راغلې. نو د خلکو د ژوند سره چې دا قسمه مذاق مه کوئ، ځکه د دې هم خاندان یې هلته کې فیملي دی. اوس چې دی دوه بچي هم پرېښودی او خاوند هم پرېښودی، چې دی هغه پرېښودل نو سبا ورځې ته هم پرېښودی شي. نو د دا قسمه ښځو باندې اعتبار کول هم نه دي پکار، او د داسې خلکو سره چې دی رابطې هم مه کوئ چې بیا ورسره واده دا نه شئ کولی. نو د دې ملک دا نوم چې دی دا هم مه بدناموئ.